الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. زما محترمو د نکاح د پاره څه شرایط دي، د نکاح څه طریقه ده او د نکاح څه مسائل دي، دا به منګه د نننۍ ویډیو کې دا بیانو. نکاح محض د جسمانی یا سماجی معاهده نه ده، بلکې دا یو مقدس شرعی فریضه ده. نبی علیه السلام د یو نوجوانانو ټولګي ته مخامخ ودرېده، ورته وایي که چېرې تاسو کې یو کس طاقت د نکاح لرلی شي نو هغه د خپله نکاح وکړي. د دې نکاح د وجې نه د انسان نظر دا ښکته کېږي او د هغه د شرمګاه حفاظت دا کېږي. نبی علیہ السلام فرمائی النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی. نکاح دا زما سنت تے او څوک چې زما په سنت باندې عمل نه کوي دا زمونږ نه دی. د نکاح طریقه څه ده او د دې دپاره شرایط څه دي؟ د دې دپاره شرایط دا دي، بعضې وخت کې دا نکاح سنت وي، یعنی عام حالاتو کې دا سنت ده. سنت داسې حالت کې ده چې یو کس په خپل ځان باندې یقین دی چې زه به ګناه کې نه مبتلا کېږم او دی نکاح وکړي، دا سنت ده. بعضې وخت کې دا فرض او واجب ده. فرض او واجب په داسې صورت کې ده چې یو کس طاقت لري د نکاح کولو او هغه ته دا پته ده که زه چېرې نکاح ونه کړم نو زه په زنا کې مبتلا کېږم، په ګناه کې مبتلا کېږم، نو دغه وخت کې د ده دپاره نکاح کول دا فرض یا واجب دی. بعضې وخت کې نکاح کول دا مکروه تحریمي دی. مثال کې یو کس دی او هغه د دې د وجې نه یو نکاح وکړي او په نکاح کې یا هغه سره دا غم وي که زه چېرې نکاح وکړمه نو زه به په دې خپله ښځه باندې ظلم کوم، د دې نان نفقه دا به نه ادا کوم او د معاشرې یو خراب تصویر به خلکو ته لېږم، نو دغه وخت کې دغې کس دپاره نکاح کول دا مکروه تحریمي دي. اوس د نکاح کولو طریقه څه ده؟ نکاح کولو طریقه دا ده چې کله ته د جینۍ نه اجازت راخلې نو 3 کسان به د هغې دپاره مقرر شي. دې کې به یو وکیل وي چې موږ پښتانه ورته دیني رور وایو. دې کې به 2 کسان ګواهان شي. دغه دیني رور وکیل چې کوم دی دی به د زنانه نه تپوس کوي چې د کمې جینۍ نکاح کېږي د هغې نه به تپوس کوي چې زه ستا نکاح د پلانکي زوی سره په دومره مهر باندې کوم، ستا اجازت دی. نو که چېرې دا اجازت ورکړي په خپل خولې سره ژبې سره دا الفاظ وایي چې او اجازت دی نو هم صحیح ده، او که چېرې خپل سر وخوځوي داسې نو هم دا جایز دی. بیا دغې کس ته اجازت دا میلاو شو، خو دا به د هغې ګواهانو په وړاندې باندې وي. بیا به دې راشي چې کوم هلک سره د دغې جینۍ نکاح کېږي هغه به موجود وي. بیا چې کله امام صاحب د دوی نه تپوس کوي چې دا جینۍ چې د پلانکي لور ده او په پلانکي نوم ده، نو آیا د دې دا تا دې پلانکي ته ورکړې وه ور دې کړه؟ اوس دغه وکیل چې کوم د جینۍ د طرف نه مقرر دی هغه به وایي چې او ما دا ورکړې وه ور مې کړه. بیا به د هلک د طرف نه تپوس کېږي چې دا پلانکي دا جینۍ چې پلانکی دا د پلانکی لور ده دا تا دومره مهر سره قبوله کړې وه، قبوله دې ده،
نو هغه به وایي چې آو ما قبوله کړې وه قبوله مې ده. دا د نکاح طریقه ده. اوس د هلک د طرف نه چې کوم ګواهان په دغه مجمع کې ناست وي دا ټول ګواهان دي. خو اوس نن سبا چې کوم سرکاري لیکل دي دغې کې چې څومره ګواهان ستاسو په کاریږي د هغې نه به پکې په هغه فارم کې ګواهان ولیکئ، د هغې نمبرې به ولیکئ، د هغې نه به دستخطې واخلي چې څومره د ګواهانو 2 ګواهان دي یا 4 دي نو دغه کسانو نه به خپلې دستخطې واخلئ. دا د نکاح کولو طریقه ده. جزاکم الله احسن الجزا.